السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. سوال شوی چې مفتی صاحب د اختر په ورځې باندې د بعض علاقو کې خلک داسې کوي چې د اختر په ورځې هغه د خپلو قریب رشتہ دارو کې چا کور کې چې اگر چې یو کال مخکې هم مړی شوي نو الته دوی د تعزیت دپاره ځي. نو د وړو کې اختر او د غټ اختر په موقع باندې دغه تعزیت دپاره تګ څنګه دی، جایز دی او که نه جایز؟ جواب دا دی چې تعزیت شرعا موږ دپاره حکم دا دی چې د مسلمان تعزیت 3 ورځې وشي، بس 3 ورځو نه زیات تعزیت د هغه کس لپاره چې هغه کلی کې موجود هم وي، خو چې اختر شي نو د اختر مونځ فورا پس هغه لاړ شي هغه کور دروازه وهي او هغه کس ته د هغه پلار چې هغه ورنه هیر شوی هم وي، د هغه هم ورنه هیر شوی، د هغه زوی، د هغه مور، ها بیا لسونه اوچت کې او دعاګانې شروع کړي، نو هغه ته د هغه مرګ را یاد کړي. خدای دپاره دا یو بد عمل دی پښتنو ورونو، دغه عمل نه چې کوم دی اجتناب وکړي، احتراز وکړي، پرهیز وکړي، ډډه ورنه وکړي، پرېږدوي دا عمل. د خلکو اخترونه دا مه خرابوي، د خلکو خوشحالیانې په غمونو کې مه بدلوي، دا یو بد رسم دی. خدای دپاره دا رسم نه ډډه وکړي، دا پرېږدوي او شرعاً هم دا جواز نه لري. ټول کتونکو ته زما خواست دی چې اختر بیا روان دی، سبا نه بل سبا به اختر وي او ډیر خلک داسې چې هغه ناپوهه دي د خلکو خوشحالیانې به خرابوي. دغه ویډیو، دغه پیغام، دغه د شعور آگاهي پیغام زیات در سره شیر کړي چې هغه ناپوهو کسانو ته، کم عقلو کسانو ته د پیغام ورسیږي او مسلمانانو اختر په خوشحالیانو باندې تیر شي. الله تبارک وتعالی مونږ همیشه خوشحال او آباد لري. جزاکم الله والسلام.